بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کولو د دې ډېر فضایل دي قرآن او احادیثو کې. رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کې فرمایلی دي سورة فاطر کې ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور. رب العالمین فرمایلی دي ان الذين يتلون كتاب الله، بشکا کسان سوچ د الله رب العالمین د کتاب تلاوت کوي او موږ قایمای او زمونږ د مال نه موږ چې کوم دی له مال ورکړی دی د غینه د الله په لار کې په پټه او ښکارا خرج کوي. هغه د داسې تجارت امیدوار لري چې هرگز به تباه کیږي نه. ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، او دې لپاره چې الله رب العالمین دې ته پوره ثواب ورکړي او د خپل فضل نور هم زیات ور عطا کړي. انه غفور شکور، بشک الله رب العالمین ډیر بخون کې قدردان دی. او دغه شانتي احادیثو کې د قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کولو د ډیر اجر بیان شوی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، ترمذی شریف حدیث سے پاک دی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چا چې د کتاب الله یعنی قرآن مجید فرقان حمید یو حرف ویلو، الله رب العالمین با دیلا یو نیکی ورکی او دا یو نیکی دا به د لس نیکینو برابر ده. او زه دا نه یم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف ځان نه حرف دی او لام ځان نه حرف دی او میم ځان نه حرف دی. یعنی دینه دا معلومه شدی حدیث پاک نه څوک چې الف لام میم وای نو رب العالمین بدیلا دی مسلمان نه لس نیکینه نه بلکې الله رب العالمین بدیلا با دیش نیکینه ثواب ورکړي. ځکه الف لام میم کې درې حروف دي، الف لام میم، نو الله رب العالمین باندې مسلمان نه یو حرف په بدله کې با دیش نیکینه ثواب ورکړي. دغه شانتي مسلم شریف حدیث پاک دی، فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وی قرآن وی قرآن تلاوت کوي، ځکه قیامت ورځ به قرآن مجید فرقان حمید خپل ملګرو د پاره به سفارش کوونکی راشي. یعنی څوک چې د قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کوي د قیامت ورځ به دا قرآن مجید فرقان حمید د الله په حضور کې هغه بنده د پاره صاحب قرآن د پاره به د الله په حضور کې شفاعت بگئی سفارش بگئی، یا رب العالمین لا جنت کې داخل کا. دغه شانتی په حدیث پاک کې راغلی دی، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کوي، شعب الایمان حدیث پاک دی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی وی زړونو ته هم زنګ لګیږي لکه څنګه چې اوسپنې ته د اوبو نه زنګ لګیږي. نو عرض وشو یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې صفایي به څنګه کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کولو سره او کثرت سره مرګ یادولو سره دې سبا چې کوم دی د انسان د زړه د دې صفایي به کیږي، دا پاکیږي. یعنی مطلب دا زموږ لپاره یو وظیفه هم ده، او څوک دا غواړي چې زما زړه پاک شي هغه پاک وي نو هغه د دوه شیانو کثرت سره دا یادوي، یو د قرآن مجید فرقان حمید تلاوت کی کثرت سره، او دویم خپل مرګ چې کوم دی دا د یادوي او دې لپاره تیاری دی کوي. ان شاء الله دې سبا چې کوم دی د دې زړه هغه پاک او صافي. الله رب العالمین دې موږ ته قرآن مجید فرقان حمید باندې تلاوت کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.